ملګرو سلامونه کوم. علب خان شرپو یم. په دغه سیاسي کمپین کې د دغه الیکشن په کمپین کې موږ هم ځای په ځای خلکو ته وایو چې یاره الیکشن ته ولاړ یو کرین هم نښه ده. نه هم د پوسټر وس کېږي او نه هم د بینر وس کېږي او نه چاته دا ویلي شو چې دا به وکړو دا به وکړو. ماضي م الحمدلله صفا دی، یو 40 کال هم صحافت وکړو، 14 کال هم چې کوم دی نو په دلبر رادیو باندې ریپورټینګ وکړو. خو دا دې خلکو ته وایو چې صرف د غټو خلکو کار نه دی. دغه خلک بیا روزي نه وعدې وکړي او شنه او سره باغونه وښیي، دروغ ووایي، فریب وکړي او بیا هېڅ هم نه وي په میدان باندې. نو موږ هم په دغه علاقه کې ګرځو او دغې خلکو ته خپل پیغام وږدو چې موږ نظام بدلو او خلکه چهرې بدلوي. همدغه چهرې دي کله یو پارټی او کله بلې پارټی او به دا د دوی اجارهداري ده. نو دې پرې ورته وایي چې یو غریب هم پکې راته میدان ته راووته، یا بغیر ټوپکه سیاست کېږي نه کېږي، بغیر پیسو سیاست کېږي نه کېږي. نو زه خو چې کوم ځای ته لاړ شم هلته خلکو ته وایم چېرې ستا ووټ خو زما دی، خو ته به ماله کمپین کې خو نه به کې راسره. نو بیا به خلک به هم د دوی نه تپوس کوي او زمونږ چې څه وي نه به په ډاګه وي. الحمدلله 2010 سیلاب کې هم سوشل ورک وکړو، بیا هم د 13 سیلاب کې سوشل ورک وکړو، صحافت هم وکړو. نن هم خلکو ته وایو، سبا هم ورته وایو، 10 کاله وروسته هم ورته وایو. خو چا څه ثابت کړه چې یاره علب خان شرپو پکې ځان ښه کړ او یې چا سره دوکه کړې ده، یې چې کوم دی نو د غلط سړي د ایسپروش او د سودخورو ملګرتیا کړې ده. په دې علاقه کې زما جرګه وه چې موږ یې بنیاد ایښودلې، د اختر حسین هم دی راسره او دې وخت کې صرف پشکلاوتي قومي جرګه ده چې د ایسپروش او د سودخورو خلاف اواز پورته کوي. نو دغه ملګرو ته راغلي وو. اختر حسین څه به وایې په دې موقع باندې نو؟ او بله اخمه خبره دا کوو چې کوم خلکه مایوسه شوي دي خلک ولې چې وعدې ورسره وکړې وي ووټ نه اچو. نو زه هغې خلکو ته یم چې اچا وي چې ووټ نه اچو نو دغه خلک دې ماله روزي او دې پرې دې په دې کرین باندې راټاپه ووایي او انشاءالله په شریکه سره به مخکې ځو. په دغه ګاڼو کې به ناست وو، په دغه حجرو کې به ناست وو. نو حجره لرو او نه چې کوم دی نو چاته دا وایو چې زموږ ډیرې ته به راځې نه. څنګه هم چې صحافت کړی دی، چېر سړی راته وایي زموږ ځای ته راشه دا مسله ده، همدغه شانتې به راځو چې پنډي ویله به یې لګو، چې نه وي وي ته به وایو. دا خلک چې کوم دی نو خو ورسره یم نو هم نه کوي او چې ورسره نه وي نو هم دوی سره وعدې وکړي او بیا تپوس نه کوي. نو څه به وایې اختر حسین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان مننه کوم ستا او بلکې ستا په شان کم زمونږ غریب وروڼه چې د میدان ته راوړي نه ټولو مننه کوم، ځکه چې تاسو وګورئ نو په آل پاکستان کې بلکې زمونږ په چارسده باندې خانیزم روان دی او د خانیزم دغه ټوپی را کله شنه شي او کله سره شي او کله برګه شي او مختلف پاټۍ نه یادو خو برخل همدغه سیستم روان دی خو د اوسه پورې زمونږ د سیمه زمونږ چې کوم د داسې ووایي چې په خټې لوټې کورونه دي دا کوم د زمیندار خلک دي نو یو ته هم پیدا میلو نه شوه. د هغې نه واله د 47 نه واله همدغه څیزونه روان دي او یو کال یو راځي بل کال بل راځي خو د اوسه پورې یو ته هم پیدا میلو نه شوه. خاص کر غریب سړی چې دی نو په دې میدان کې خراب دی او ذلیله کېږي. پکې د بجلی نظام د بجلی نظام ته وګوره، د سړکونو نظام ته زموږ په روډ باندې راغلي زما په خیال چې سیکل هم پې نشي غټ ګاډي خو لرې خبره ده. نو اول نه خو ستا مننه کوم چې دونه د په دغه باندې جوش سره راووتې او د دې خلکو مقابله کې. نو اول نه ستا مننه کوم. بیا زموږ کتونکي چې کوم دي زموږ وروڼه دي، زموږ خویندې دي، زموږ مشران دي، زموږ کشران دي، کوم چې د چا چې اوټ دی او چا اوټ نم دی نو په کار دی چې تاله داد درکړي او ستا مرسته دغه وکړي، ستا مټې جوړې شي او ته چې کوم میدان ته راوځې په کار چې په دې میدان کې تاله کامیابي درکړي. نو ستا را کامیابي چې دا د غریب سړي کامیابي ده، ځکه چې د غریب سړي دغه نه د دوک در نه ته خبرې چې غریب یې. اوس خان سړی د غریب د در نه څه خبر دی چې غریب ته څه تکلیف دی. اوس زموږ د هرونه ولاړ ټول مزدور کار دي. نو اوس خان ته څه وایي چې مزدوري څه ته وایي؟ دا خو خپله خاني کاري. نو هغه زما په دوک در باندې څه وبېږي. اصل کې دغه هم پکې وي. بل موږ د پارټۍ ضد زه خو خلکو ته دا وایم چې د هرې پارټۍ کارکون دی خیر د دې پرې پکې ازمو کې بالکل هر سړی خو ازمیښتلی دی که نه دغسې طریقه باندې همدغه خبره ده چې خلکو ته صرف د خدمت چلو خو بیا الیکشن نه کوو. بالکل صحیح خبره ده. ورته وښایو چېرې د دې خلکو څه ضروریات دي. لکه زموږ منشور د اسلام پاکستان عوام خو عوام بیا چې کم دی نو د دې نه ووټ واخلي بیا به لکه فیسبوک باندې لکه د پیریانو سیکې بیا په نظر نه راځي. بله علب خان ستا خدمات چې څونه دي نو هغه هم د خلکو ته ښکاره دي، پټ نه دي. لکه څنګه چې نور نه پټېږي دغسې ستا خدمات هم نه پټېږي.
بله خبره ده د کومې پارټۍ نه چې ستا شمولیه کوم دغه نه ولاړې تحریک لبیک پاکستان نو د هغوی هم خدمات دي په سیلاب کې څونه وکړو د سیلاب نه مخکې کله چې سانحه راغلې ده په 400 باندې د پاکستان په ګوټ ګوټ باندې نو تحریک لبیک پاکستان چې نو ځان رسولی دی او ستا د هغې پارټۍ نه ولاړې نو په کار دا دي چې تا کامیاب کړي پارټۍ ته مو ګوري او بل ستا خدماتو ته مو ګوري نو زه ټولو عوامو ته وایم څونه کتونکي زموږ د اواز اوري نو هغوی ته خواست کوم منت ورته کوم چې دې پیر الله خان شیرپو کامیاب کړي وګورئ که نه څونه چې ازمایشو څونه پارټۍ لاړه 47 90 پورې څونه اقتدارونه لاړله چا څوک کړو دې پیر خیر دی الله خان شیرپو وګورئ کامیاب کړي نو که څه یې ونه کړل خو به دې به هم لاړ شي ختم به شي که نه خو خیر یو موقع خو له ورکړې که نه ډېره مننه عزتمند شي څنګه ستا ګیلې شته مهرباني علي خان صاحب زما ګیلې خو دا دي چې موږ د شکور خان له ډېر په دغه باندې درناوي باندې او په عزت باندې اوټ ورکړی هغه د مین روډ نه والې پېښور روډ نه د میرخیلو پورې خپل دغه برابر که دغه طرف ته روډ یې بوته زموږ د کیلومیټر یا 1.5 کیلومیټر فاصله یو روډ پاتې شو په منتونه زارې دا دغه ورته وکړل خو اوسه پورې موږ نن شکور خان ولیده نن د عبدالرؤف شاکر صاحب ولیده چې یاره په دې طرف باندې اوټ یې غشتی دی موږ هغوی له اوټ ورکړی دی کلمت یې روم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دواړو له مې اوټ ورکړی دی غټ یو له وړوکې بل له ما خپله پارټي پرېښې وه خو انشاءالله چې داسې موقع بیا زما د لاسه غلطۍ به نه کېږي راتلونکي دغه کې به دوی بیا زه نه دغه کوم زما په اوټ باندې کامیابېږي نو زه به دوی له اوټ نه ورکوم دې ځل تا سره واده کوم ته په لومبي ځل رالې ما سره مېلو شوې تاله به ګرځم او انشاءالله دې ځل ته وګوره زما ایمان وګوره که تا ته د دې علاقې نه یو وټ میلاو شو نو هغه هم داسې وګوره چې زه به تاله در کوم الله دې خوشحاله ساته مشره زه خو مونږ خو دغه واده را ستاسو څه دغه دی نو واده وکړې خیر دی مونږ وایو چې دا ده چې یو مایسه کوم نو یو موټ ضایع نه ځي بس ډیره مننه علي خان صاحب چې تاسو موږ د وخت راکړو او بالکل څنګه چې څنګه د ملګرو خبره وکړه ټولو موږ خو ډېر کشران یو په دې څیزونو نه پوهېږو خو موږ چې په د خپل کم عمر کې څومره څه ولیدل که نه د خلکو کمې وعدې کم غلط دغه چې کوم ولې سوې بیا وشو څه نو انشاءالله چې په تاسو زموږ دومره اعتبار دی چې که خیر دې ځل تاسو کامیاب کړو نو چې زموږ څومره مسلې او څومره خبرې اترې دي نو هغه به صرف تاسو حل کوئ ستاسو را ټولو ډېره ډېره دلته مننه کې خو زما ګوره یو محبوب علي دی بل مرجان علي دی بل اختر حسین دی او بل دلبر ریډیو دی په دغه ریډیو کې نو هر ور کال کولی شي ویلې خانه خو دا رزه برته وی ما سره چې تاسو رانه تپوس کوي چې ما سره صحیح کنه ورته چې وروره دونه پیسې رالي څه کوو یو څنګه چرته لګو دا خلک چې کوم دي نو دا هلته کېږي یو ګوره هغه دی هغه چیم روړله ها بابا نو دې پرې د کرین له وټ ورکړي انشاءالله که خیر انشاءالله او باید چې ما سره دا رونه ولاړ انشاءالله نو زه خو بیا وایم لکه چې د الله نه نه پټېږي د انسان نه نه پټو خبره به صفا کو او دا پلډې او دا غونډه علاقې چې کوم دی انشاءالله دې پرې به دلته کمې علاقې دي دغه دلته تقریبا د سړک نه راوالې دې طرفونو ته دا احمدزادګان راځي په دې لاره باندې دې کې میرخیل راځي دې خوا پلډېری ورپسې راځي دې خوا هټ کورونه راځي دې خوا بابکری ورپسې راځي نوې کلي راځي کوټ ترنو راځي دا مختلف علاقې دي دا دغه دي او دې کې انشاءالله زه دا امید کوم د خدای نه چې تاسو سره به اول موږ مرسته کوو بیا به انشاءالله تعالی دا خلک هم تاسو سره مرسته وکړي انشاءالله ګرانو کتونکو شلګره زمونږ ده د شلګرې خلکو سره مې دا واده ده ماضي مې روچت کې د 2010 سیلاب بیا ورپسې دا بل سیلاب خو چې هله مې څه ورکړي دي فرض کا نو اواز مې د لخه په جا روچت کړی دی نو انشاءالله په اسمبلی کې هم دغه شانتې خبرې کوو د دې غریبو خلکو دا غریب نه دي الحمدلله خدای پاک ول هر څه ورکړي دي خو دا ده چې خلک ورسره وادي وکړي مایوسه شوي دي ما له باغه خاموشه ووټ چې کوم دی هغې خلکو ته وایم چې دې پرې د کرین ته ټاپه ووښئ دا کرین نښه ځان سره یاد وساتئ او نظام مصطفی له ووټ ورکړئ نظام به چینج کوو چهرې به نه چینج کوو او بل دا ده چې دا افسران به دله تابع کوم چې دا د ادارو ته لاړ شي او سبا راشه دا د شوګر مل پیپر مل اواز به راپورته کوو زمیندارو نو اوبه مردان ته تللي دي دوی پټو ته اوبه نه میلاویږي د دې دپاره به اواز پورته کوو داسې ډېرې مسلې دي چې هغې باندې دغه خلک د بیروکریټو سره تعلقات نه خرابوي او دلته کې قام چې کوم دی په هغوی باندې خرڅ کړي زموږ بیروکریټو ته ضرورت نشته موږ ته دا قام عزیز دی دغه زموږ خادمان دي زموږ نوکران دي زموږ په ټکسونو باندې دوی آباد دي او په دغه کورسو ناست دي خو د دې خلکو خبره مني زموږ د سر ګلونه دی خو نه مني نو انشاءالله
کرین کې به داسې اوچتوم داسې او دې خیالي ته به ولم دا مونډان یو باسم مونډان مننه